طریقه د دعوت دا د خلکو مخکې ورته مو وایه چې نه رسوا شي ذلیله شي ونه شرمېږي نه هغه به تا سره په ضد ودرېږي نه طریقه د دعوت یو دا ده یو سړی دی هغې کې ګناه کار دی نه پټ ورته ووایه نه هغه به یې ډېر ومني لکه حضرت شیخ الهند رحمه الله باره کې راځي تقریبا چې شیخ الهند رحمه الله یو ډېر مالداره سړی جومات کې ولیده پنسې یې د ګیټو نه ښکته وې نه هغه سلام یې چې وګرځو نه هغه ته یې ویې ته راځه ما سره یو کپ چای وڅښه نو هغې کمرې ته بوتلو کمره کې ورسره ناست و هغه چای وله باندې که سلنډر هر څه چې هغه ته یې وی هغه خان ته وي ته دې چای ته ګوره زه یو 2 رکعته نفل کومه څه څه کومه 2 رکعته نفل کومه نو چې کله شیخ الهند رحمه الله نفلو ته ودرېده نه دا پنسې اوچتې کې نه دغه ته وایه اخان ته وایي وی تاسو وګورئ چې زما د پنسې خو ښکته نه دي که نه څه یې ورته زما د پنسو ته وګوره ښکته خو نه دي که نه که ښکته یي نو ګورې بیا مونځ نه کېږي زما نو هغه خان ورته وي داسې طریقې سره دې پوه کړم چې عمر له به یاد ساتم عمر له به څه کومه نو کله کله طریقه د دعوت دا وي چې انسان ته په پټه ووایي هلکه د خلکو مخکې مې هم درته ویلي شي خو دا مې درته ووي په دې باندې ځان پوهېږه ښه الله به 15 قسمه نعمت درکړي ګناهونو نه اول ګناه څه د کفر او شرک د دې نه توبه وباسئ او زړه سره توبه وباسئ ګناه پرېږدئ زړه سره او عمل په ګناه مه کوئ الله به دله 15 قسمه نعمتونه درکړي چې کوم سړی استغفار وایي د قرآن کریم د آیت څلورم باغونه ورسره زیاتېږي او 5م اوبه ورسره نهرونه ورسره څه کېږي هغه جاري کېږي نو دا د انسان طبعي ته ورسره دلته کې ترتیب یې دا ذکر که ځکه اول انسان باران ته محتاجي چې باران نه که نه هر څه ګورې وچشي هر څه خراب شي نه فصل کېږي او نه به د بیا د نهرونو کې اوبه وي نه به د چینو کې اوبه وي چې بیخي باران بن شي نو اول ضرورت د انسان باران ته دی بیا د هغې نه پس مال ته دی بیا بچو ته دی بیا میوو ته دی باغونو ته دی او باغونو له څه پکاري اوبه پکاري که نه نهاره نهرونه همدا یو بل ته محتاج دي طبیعي طوره دلته نوح علیه السلام خپل قوم ته ووایي تاسو الله نه بخښنه وغواړئ استغفار وغواړئ دا 15 پیدې به درته میلو شي یو باران به په ټیم کېږي بارانونه به وي دویم مالونه به هم زیات شي دریم بچي به څه کوي الله رب العزت درکړي او بچي به هم زیات شي څلورم باغونه او 5م نهرونه 15 پیدې شو که نه د دې وجې نه علماو ذکر کړي چې دا آیات دا صورت چې دی په استسقا کې ویل پکار دی استسقا پیژنې کله باران نه کېږي نو د هغې خپل مونځ دی خلک یو ډاګې ته وځي په جمع باندې مونځ وکړي او دعا وغواړي هغې ته صلات استسقا وایي د باران غوښتو دپاره مونځ دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه باره کې راځي یو ورځ وي هغه استسقا نه ووته باران نه کېده نو صرف استغفار یې غوښتو نو چا ورته تا خو مونځ د استسقا ونه که هغه ورته ما خو استسقا مونځ وکړو که نه دا استسقا مونځ د استغفار قرآن نه وایي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا یعنی تاسو چې الله نه بخښنه وغواړئ باران به خپله کېږي الله نه بخښنه وغواړئ باران به خپله کېږي دې وجې نه تفسیر مدارک لیکلي دي چې حضرت حسن بصري رحمه الله یو بزرګ سړی تیر شوی تابعی دی د هغه له یو سړی راغی هغه ورته وی باران نشته وی استغفار وایه بیا ورته بل سړی راغی هغه ورته مالونه رزق کې کمی دی مال دولت مې نشته تجارت نشته هغه ورته وی استغفار وایه بل سړی ولا راغی ورته وی بچی مې نشته وی استغفار وایه بل سړی راغی باغونه میوه سمه نه کوي وی استغفار وایه بل سړی راغی هغه ورته وی نهرونو کې اوبه کمی دي او پټې پې پوره نه اوبه کېږي وغیره باغونه پې وی استغفار وایه نو شاګرد ورسره ناستو د خلکو مسلې جدا جدا وي ته همدغه یو کیپسول ورکوې چې استغفار وایه پوه نه شو شاګرد ته تپوس وکړو د هر چا مسلې جدا جدا وي یو وی باران غوښتو هغه بل بچي غوښتل بل مال غوښتو بل باغونه غوښتل هر چا ته استغفار وایه هغه ورته تا د قرآن کریم آیات نه دی ویلي قرآن کریم آیات کې دقه دي چې استغفار سره بچي الله رب العزت د چا بچي نه استغفار دی وی دا قرآن کریم دی آیات ته وګوره د چا باغونو کې میوه نه استغفار دی وی
د چا چې دینو د بارانونه نشته استغفار پکار دی، مال کی کمی دسته. د دې وجنه علامه قشیری لیکلی دی چې څه حاجت دی وی نو الله ته استغفار کوا ناغه به پوره کیږي. ښا الله ته څه کوا؟ استغفار کوا. استغفار سره سره ابن قیم رحم الله فرمای وی ما ابن تیمیه رحم الله ته فرمایل چې زه عام ذکر ډیر کوم سبحان الله الحمدلله ویم کنا استغفار ډیر ویم. وی ما ته وی ابن تیمیه رحم الله دا استادو وی ما ته وی چې جامه خیره نشي نو صابون تاجت لري کا عطر تا ته نشوي جامه چې خیره نه ناول خلک وینځي کا تر په مګي اول خلک وینځي کنه نو د استغفار مثال د سری د وینځلو دی. نو کتا ګناهونه ډیری نو بیا ک ګناهونه نه پاکه نو بیا استغفار مو وای بیا سبحان الله الحمدلله ډیر استغفار ویل ډیر پکار دی. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ویزه دروازه او یا ځل استغفار وایم او یو روایت کې دا راځي ویزه دروازه سل کرته استغفار وایم. هر انسان ځان له داسې کوي دا ځان له وظیفه کې چې استغفار وای سید الاستغفار کم یو دی استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه.